بسم الله الرحمن الرحيم. خيار الوصف خجي څلورم مقاله شروع باغی کی تقریبا دا دریم باب دی. خيار الوصف تر رسیدلی. خيار الوصف خلاصه دا چې کله یو مشتری مبيع والی په یو خاص وصف باندې او بیا وصف په مبيع کې نه موجود، نو مشتری ته اختیار شته چې بیا فسخ کی. او من قدرې کې ویلی غلام واخستنو چې کاتب دی او به معلومه شرای وصلوي کتل کاتب نو وته وګورئ 678 نمبر ماده اذا باع مالا بوصف مرغوب یو انترسی وصف سره مبيع خرڅ کړه فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف كان المشتري مخيرا ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذه بجميع الثمن. ناس نشي کولای چې وصف په وجه باندې پیسې کمی کی. خیالم دې خبره ده ځکه وصف په مقابله کې پیسې نوي. مثلا لو باع بقرة على انها حلوب غټ شودو والده غټ شودو وال فظهرت غير حلوب او باع فصا غمه خرڅ کو د شپې على انه ياقوت احمر چې دا احمر یاقوت دي فظهرت اصفر يخير المشتري د مشتری ته اختیار دی. چې سونسي اوسره تداوی د خياري وصف کې میراث هم چلیږي ښا. نو که مشتری وفات شو دا وارث پکې کوم وصف سره غي سبب کېونه مندلو نو اختیار ورته شته چې مبيع واپس کی. خيار الوصف يورث مثلا لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف وكان للوارث حق الفسخ. څه مشکل خو نشته. 680 نمبر ماده ولې چې کله مشتری ته خياري وصف وي نو یا په خلی باندې وي چې بس او به مبيع والی او په مبيع کې هغه وصف موجود نه نو مشتری ته خياري وصف ثابت شو کنه فسخ کولای شي. خو که په خلی ویل بس په راضی ما او یای به کې تصرف شروع کو د ملک ولا تصرف لکه څنګه چې سره یو شی په ملکی او تصرف کوي یعنی مالکانه تصرف به شروع کو نو دا هم دلیل دی خبره دی چې فسخ مسخنه کوي په راضی دی. نو وی المشتري الذي له خيار الوصف اذا تصرف بالمبيع تصرف الملك بطل خياره. خيار النقد خيار النقد ډېر اهم مسلې دي ښا. یو سره دام جایز دی. یو سره مشتری ته وای چې لکه د مبيع در باندې در خرڅوما 30 تاریخ پورې کې پیسې را نکړي واپس په درنه مبيع علما بیا وخت مې نو دا خيار چې دا جایز دی. لکه په دغه 30 تاریخ کې دن روپۍ یو خو حکم دا ولګیدل چې دا سې کول دا شرط فاسد نه دی دا صحیح ده. یو دا شو. دویم دا که په دغه تاریخ کې دن پیسې ورکړي بیا صحیح ده. دریم دا که دغه تاریخ تیر شو د لا پیسې نه دی ورکړي بس بیا فاسد شو لا بس انجی ته ورسېدل به واورېده. إذا تبايع على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده داوته كأداد نقل فلا بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد. إذا لم يؤدي المشتري الثمن في المدة المعينة وكان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدا. 683 إذا مات المشتري المخير دی کی خيار کې چې کوم دی میراث وراثت نه چلیږي. که مشتری په دا وخت کې دن وفات شو نو پیسې خو ادا نه کړلې پیسې ادا کېدل خو ممکن نشو چې نشو بس بیا ختم شو فاسد شو. لکه دغه تاریخ پورې موږ وختي ویل که پیسې ادا نه کړې بیا فاسدي کی او دلته ادا کول ممکن نشو. اذا مات المشتري المخير بخيار النقد في اثناء المده الخيار بطل البيع. تو مشکل خوب کې نشته کنه. خيار التعيين خيار التعيين خيار التعيين دې ته ویل کېږي چې بای مشتری راشي بای ته وایي یو کپڑا لما یو جوړا لما نو بای ول دو درې جوړي ورکی چواله او بس ټیک د بای وشو خو ځم د دریو کې واخو خومه
کریټ یو کو جدا جدای مثال دا په زر دا په 1.5 زر دا په 2 زر دا درې ولور کی او لاړ شي نو د دې خیاري تعین حکم دا دی چې مشتری معنی وسیوا اخستل لازم شول کار یو دا دلته بیا شوی ښا دا اختیار له نشته چې سره بیا ونه کی او درې وړه کپڑے دي مثال دا ته بس کی دا ول نشته بلکې سبا کوي یو بس خامخالي یعنی په یو کې بیا وشوله اختیار او ته بده کې دی مشتری ته چپک کمه کې ته غواړي چې بیا کوشي نور بیا یو کې شوی دا را صحیح علامه ابن حمام رحمه الله دریو کاسانی علامه کاسانی رحمه الله د دریو خبره کړي چې دا کا دریو کې ګېلې شي چې هغه کې اعلی اوسط او ادناوی دریو نسوا په زیاتو کې نشي خو نور امامانو دار چې نه وړه لکه مغنی کې ابن قدامه لیکلي چې وس مطلقاً صحیح ده او شیخ الاسلام وې د قرای سیده خل دې کنه ذکر شي کې هم متوسط اعلی ادنانی نور طریقو سره مختلف کېدل شي هر شی دا سینې چې بس درې قسم دي یو دغه ریټ دی او د بل متوسط ریټ دی او د بل ادنا ریټ دی نه کله یو شی په زری بل دغه قشان بل شی په 1500 بل په 2000 بل په 3000 بل په 4000 لکه کپړو کې ګور مختلف ریټونه دي تاسو ته وایي لو بين البائع اثمان شيئين دوا او اشياء دم ډیر لیکلي دي من القيميات كلا على حده هر یو على حده قیمت ذکر کو د دې دومره ریټ د دې دومره ریټ على ان المشتري خو بیا وشول یو کې ښا یو کې بیا وشول خو مشتری په کم کې تکي على ان المشتري چې ياخذ ايا شاء بالثمن الذي بينه له هغه پیسو باندې بیان چې بای بیان کړی دغه پیسې له مشتری ته تاسو خبر ورسېدلې کنه یا اویل بای یا مشتری کپڑے اوچتی کی او بای وای بس ما به اختیاري چې زکه مطالعه در کومه بس دا یو د زرو دا یو د 2000 د مثال یو د 3000 د یو 4000 یو 5000 دا کوم چې ما خو هغه در کومه خو ته لاړ شه پدې کې اوس بای لازم رچي اور خرڅ کی دا څنګه کولای چې مونږ عمل لري کی وای اویل بایو یوتی اين ارادا یا بای چې داور کی کم هم چې اراده وکي نو وی كذلك صح البيع دلتم بيع سيدا ويقال له خيار التعيين ويلزم في خيار التعيين تعيين المده ايضا مدبب کی متعین کی دا خبره مانه وکړي دومره موده کې به خبر راوړي او که موده تیر شو خبر رانوړو نو به بس مشتری ته وی ودرمه لازم مشغول اوس به علي كما يود استغفر قدم ومن له خيار التعيين يلزم عليه بدمان لازم هذا أن يعين الشيء الذي يأخذه في المدة التي عينت باغ مده کې خپل اختیار نافذ کی او یو والی یا مبای خرڅ کیوا نو وی خيار التعيين چې ينتقل الى الوارث هذا بل خبر شو وارث ته منتقل کیږي مشتری مړ دی نو وارث ته اختیار دی چې کوم غورکی غورې دی کی مثلا واور کنه لو احضر البائع 3 اصواب درې کپڑے حاضر کړلې اعلی واوسط واوسطي واوسطو دغه شان یو شی مجمل ذکر شی بیرس تفصیل وی درې وړه عربات په کې صحیح کیږي هو اوسط احدهما اوسط احدها اوسط ثانيها ادنى دا خبر شي مرفوع وي اني اوسط ادنى اعلى اوسط او ادنى او دغه شان بدل ویل شي 3 اصواب اعلى او واوسطي وادنى من جنس يوي وبين لكل واحد ثمنا على حدة وباع ده کنه صحیح شو دا هم مخکې صرف حاضری کړی دي کنه او دلته ورپسې څه وایي ورپسې وباع احدها یو پسې ور خرڅ کړه حکم یې خرڅ کړله ویلا على التعيين ما تاسو ویلي وی خرڅ کړی دا ښه على ان المشتري في مده 3 ايام ايها شاء بالثمن الذي هما غبسوا به تعين چې کوم متعین کړی دي وقبل المشتري او مشتری بس قبول کړ ټیک ده بس یو باب کې علامه سیده ان قد البيع د حکم شو وبعد المده يجبر المشتري الى تعيين احدها مدته رسول او سین دی ویل ځکه یو په کې غوړه کا ودفع ثمانيه كما چې غوړه کړ دغه پیسې ورکا فلو مات قبل التعيين يكون الوارث ايضا مجبورا على تعيين احدها ودفع يجبر المشتري على تعيين احدها كم عليه
فلو مات وبعد المدة پس د مدینه یجبر المشتری په مشتری به جبر کیږي علی تعیین احدها چې زرګ یو به کې متعین کا ودفع ثمنه ما څه ویل تصو ودفع ثمنه ها ودفع ثمنه ثمن به ورکی وتا دا بد نه لګي خدا خبر اساسه ودفع ثمنه ورسید دی بلکې د قشان تعیین احدها ودفع ثمنه خو دی بلکې د ودفع ثمنه لګي ولې وګوره ثمنه دی ودفع ثمنه نه جوړيږي پیش اچھا اخر کې ګوره دلته معلومیږي چې ودفع ثمنه بهر حال ډول سيدي مخکې راځي خيار رؤيتي دا چې د دویم لراور چې ما تراشه ما په سوچ کړو نو چې دواړه جوړېدل به مې هو په وجمانه د ویل چې ودفع ثمنه خيار رؤيتي 686 نمبر من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار خير رؤيت خو موږ قدرت شریفه کې ویلې ده کنه یو سری یو شی نه دی خسته او وای خست نه دی لیدلې او وای خستلو نو ته اختیار دی چې کله ویني اخلي او کو واپس کوي البته موږ دا ویل چې بایته خيار تعین رؤیت نشته لکه یادم شي کنه من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار الى ان يراه ترلیدل پورې بہت اختیار وي فاذا رآه وسخ خذ ان شاء قبله وان شاء فسخ البيع ويقال له هذا خيار رؤيته تویلکی دا ورثو ته منتقل کیږي وینه جنه منتقل کیږي چې مړ شو چاله اختیارو بس اختیار ختم بيع نافذه خيار رؤيته لا ينتقل الى الوارث اصل کې خيار رؤيت چې دا کوم چې ورثو ته نه منتقل کیږي دا خيار رؤيت باقي کې دی ناغي وجداد چې دلته مګر تاسو چې بیا سره مناقضه شوی نه د موږ ویلو کني خیر تعین دی او خیر شرط او دا قسم کړی وي یو کې حکم لره معنی وي یو کې دوام لره معنی وي یو کې انعقاد لره معنی وي دلته انعقاد لره معنی دی بیا سره مناقضه شوی نه ده الته مرسدا خبره کړم وا خيار رؤية لا ينتقل إلى الوارث فإذا مات المشتري قبل أن يرى البيع مبيعا لازم البيع ولا خيار لوارثه من المحل المزبور 668 اوسره تلګي مسائل بیانې کا فروعات هغه کې دا یو دا چې یو شی دی او ټول یو شان دي مختلف افراد دي مختلف ډیر احاد دي او ټول یو شان دي نو که یو احاد بکې یو بکې ولیدلو نمونه په تور باندې بس دا شوړه لکه چې ټولي ولیدل خیالم ده کنه خو شرط به بګی دا وی چې د غنورم د دې بشانی اقام تور باندې خلک دوکه کوي سر کې یو شانی خي او مینس کې خبره بدلې نو وی الاشاء التي تباع على مقتضى انموذجها اشیاء هغه چې خرڅيږي موافق د نمونه په تور باندې نو تکفر رؤيه الانموذج فقط یو نمونه به کې ویني بس دا کافی ده لكن اذا ظهر دون الانموذج دا خبره وکړه يكون للمشتري الخيار دا بده چې لکه خيار عیب یا خيار وسه پوښتې چې تیر شوی دی خجی د کور کمره لیدل بڅنګ دا خبره مخکې قدرت کې مونږ ویلې و نظم د امامانو رایدار چې کمره ولیدل دا شو لکه ټول کوري ولیدل امام ظفر سوي نه جی د کمرې لیدل کور لیدل د لپاره کافی نه دی اختیار نه ختميږي اول ته مون قدرت کې ویلي چې فتوا امام ظفر سے په قول معنی ده البته دیو به تطبیق کړي کچري کمره داسي و چې د غید لیدل سره ټول کور مخې ترات للو ټول کور چې هغه موصوب کېدل یو قسمه نو بس به د امامانو رائے سیده یو کمرې لیدل سره اختیار ختم او کچری یو کمره د بل نه بدل ولا کام تور دسی نبی دی یو لیدلو سره خيار رؤیت نه ختميږي لکه څنګه چې امام ظفر سے وای نو وای فی شراء الدار تلزم رؤيه كل بيت منها هر کوټه بینی ها الا د امام ظفر سے خبره شوله اوس امامان هغه کوي الا ما كانت بيوتها مصنوعه على نسق واحد په یو طریقه جوړوي نو تکفر رؤيه بيت واحد منها استاسي کی ولې مختلف اشیاء دي په یو اکثر واخستل نو دا تفاوت پکې دي یو انموذج ولا نه دي کنه یو نمونه والا نو دا هر یو لیدل لازمي دي مې یو طرف تم دا خبر وکړه چې ټول په یو نمونه دي
نو دی یو لیدل د سی لکه ټول لیدل او سوایو چې مختلف تفاوت پکې دی جنسونه بدل دي یا جنس یو دی او تفاوت دی پکې هر یو بیل بینه سبق توکې د مړه ګوري اذا اشتريت اشياء كم ده بره ده کنه اچھا 690 اذا مجهولي واذا اشتريت اشياء شكل واخصل اشياء متفاوتة بصفقة دا صفقة يا صفقة سيري كلي يا يجور لي كلي بايك بصفقة واحدة تلزم رؤية كل واحد منها على حدة سيشو إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة دا اوس بل مسله کې دغه د خو تاسو لګورئ مختلف اشیاء دی په یو صفقې سره واخستل بعضی په کې لیدلې دي او بعضی نه دي لیدلې نو کومې چې نه دي لیدلې هغه کو ته به خیر او یاد شته ځکه یو شان خو نه دي کنه یو پیریوال هر یو بینی دا دغه یو نتیجه شوله چې بعضی لیدلې بعضی نه دي نو چې کومې نه دي لیدلې هغه کې اختیار بېلا خدا دا کچره صفقه یو دا خبر رب سرستو کوي نو که بعضی لیدلې بعضی نه دي کومې چې نه دي لیدلې هغه ولې دغه خوښ نشو نو ځکه نشي کولای چې بعضی والی او بعضی پری دي نه یا ټول یا ټول پری دي هغه بای پر راځي به خبره ده ځکه دې کې خو به څنګه دی تقسیم د مبيع راځي کنه ګوره اذا اشتريت اشياء متفاوته صفقه واحده وكان المشتري يرى بعضها دون الباقي فمتى راى ذلك شكل دا نور ولدل ان شاء اخذ جميع الاشياء المبيعات وان شاء رد جميعها وليس له ان ياخذ ما راه ويترك الباقي ويجي کنه بي وليس برسي تاسو له به ترجمه نکوم مخ حجي والوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه دا مسله واوري ما فضل الرحمن ته جلال شاله کماله مارکیټ کې شواله فضل الرحمن چې ولیدلو د دلی د الله سيدي لکه چې ما ولیدلو چې مال راوړو ما ویل چې لکه دا مې خوښ نه دی خیر رؤیت دی ماته دا خبر غلطه را ځکه مونږ ویلي به یو کې چې څوک وکیل وي هغه عقید وي ټول حقوق هغه ته راځي کیږي هغه په حقوق کې یو خیر رؤیت هم دی بهرحال د وکیل لیدل د رسول لیدل دی یو صورت شو دویم صورت وکیل بالقبض دی ما چې شیخسته دی فضل الرحمن ته ملال ش قبضه کرای وړه دا چې ورله او د ولیدلو نو دا خیر رؤیت کافی شو به مال راوړو ما ولیدلو او ما خوښ نشو نه شم واپس کوله نو وکیل بالقبضه یو کو وکیل بالشراوی به هر صورت دا ولیدل دا داسې لکه داسې لیدل او یو رسول ویخه استاد نو استاد لیدل کافی نه دي تاسو پلان کې شته نه لمه سیویلی استاد راشي او جما ولید ورته شته نو که به دا بای دا کا سورله مرسل اول دی وخت له خو خینه شنو واپس کولې شي یعنی خیر رؤیت ورلشتره وته ګورئ والوكيل بشراء شيء يو والوكيل بقبض رؤيتهما كرؤية الأسيل بخلاف الرسول من جانب المشتري لأخذ المبيعي لبارا وإرساله سرب وسرب دا أخذ المبيعي أو إرسال لبارا رسول كلي فقط فإن رؤيته لا تسقط خيار المشتري نبات إليك نساقتي تاسو رسي 693 نمبر وسوي مشتري لخيار رؤيت ده خو مالکانه تصرف وکړلو بس خیر رؤیت یې څکړو ختم کړو سره د دینه مبیه کتلې دا کمایب مې بغیر څه فکر یې کې کتلې مې په کې تصرف وکړو نو وی تصرف د مشتری فی المبيع تصرف الملک د ملک ولا تصرف یادو ما يسقط خيار رؤيته الګړون سړی څه خستل شي خرڅول شي او یا وجدای مخنه د خیر رؤیت به حساب کتاب به نام قدرت کې وی دي نو که شریعت اوصاف بیان شو اوصاف دا سه بیان شو چې هغه سره شی معلوم شو او د بیم ول ټیک ده نبی ول خیر رؤیت رستو نشته او کو دنو بیان شوی وای خصل به رست بیان شو خو خینو به واپس کولای شي صحابي الاعمى وشراؤه لكن لو اشترى دارا لا يعلم وصفها دا دغه وصف نو خبر فلو الخيار واذا وصف له شيء کدي صفته د یو شی وشو د مبيع دی وعلم وصفه وصف ولا طول بجندله ثم اشتراه لا يكون مخيرا رسي بخيار العيب خيار عيب دیکھا ملي چې منګه قدرت شریف کې ویلی عيب چاته ویلې کیږي
چې کوم فطری تور یو شي کې یو صفت نه یو هغه کې پیدا شي او داسې صفت وي چې تاجرانو کې د مبيعي ریټ غورځي دغه عیب دی دا ویلو کنه قدرت کې یو داسې شی داسې صفت چې هغه فطری تور پکې نه او پکې پیدا شي خپې ماته شي مثال ساروي دی او داسې عیب وي داسې شی وي دغه صفت داسې صفت وي چې تاجرانو کې ریټ غورځي دې ته خيار عیب ویل کېږي نو مشتری ته اختیار دی که تاسو ذهن کې خيار عیب خبره مونږ کړې و مختلف صورتونه او قدرت کې کچري زیادت کمې زیاته پکې مشتری نه دی کړي نو ته اختیار دی یا دی پټولو پیسو والی او یا دی واپس کی دا سینې شي کولای چې الکه د خپل دی غوامات و نو به 50000 روپۍ قیمت او چروغه و نو به 60000 تعالی ما 60 درکړي د ساته واپس کړه سینې شي کولای لکه دا اوصاف په مقابله کې پیسې نه وي تاسو بیګی کنه دا مو قدرت کې پورا سره تمام تفریعات ویلو کې خیال می به ور سره دا خبره وا کچری د دې وسب د لپاره باقاعده صفات ذکر دا ریټ ذکر شي که سوچمو په مقابله کې اوصاف نه به بیل خبره ده کنه هر غز په دومره روپۍ هلته ویلو کنه غزونه اوصاف ور سره صورت دا دی چې مشتری سره پکې نقصان راشي او به وته پکې نقصان ښکار شي نو وس کټای کولې شي وس څه بل طریقې نشته بس به کټای وکي مطلب مشتری په 60000 غوا غستی و عیب پکې او ادایب نه پس تا غوا 50 و خو چون کې اوس مشتری سره کې بل عیب راغلی که واپس کوي باید نقصان دی نو بس کې پیسې کمولې شي ها کبای ول باندې سره دی ورا کور کې پیسې مکه 2 روپۍ درواله به به خبره ده او که زیادت پکې راغلی دي مختلف صورتونه مشتری کې زیادت کړو تاسو ګورئ لکه خيار العيب البيع المطلق څه مطلب مطلق اني بدون البراءه یعنی یو خدای چې د عیبونو نه برائت وکینه به هوتا واپسې خبره نشته ریخه خدا مطلق وي یعنی دې کې بغیر د برائت من العيوب نه به وشي او بلا ذکر انه عيب نه په کدا ذکر شي چې لکه د عیب دی یا د سالم ادا خبره کې نه شي بهر صورت يقتضي سلامت المبيع من العيوب نو تقاضا به ادا کوي به مطلقه تقاضا کوي چې د مبيع د سالم وي د عيوبونه فلو ظهر به عيب قديم نو کچري الحمدلله ديكم الله کچري مبيع کې عيب ربوت لو قديم عيب نو مشتري ته اختیار دی د واپس کولو قديم عيب څه ته وي چې کله لا مبيع مشتري نه واخی سیاغه وخت نه د عيب یا مشتري خسته ده خو لا قبضه کړی نه و او د خستلو نه پس او د قبضې نه مخکې د وای بلاس کې عیب رااله دا هم قدیم دی که مشتری وای بلاس کې چې مبيعي زمان ټول باغه مانی کا وای فلو ظهر به عيب قديم فالمشتري بالخيار ان شاء رده وان شاء قبله بالثمن المسمى وليس له اخذ نقصان العيب دا ولا نشتري چې اخذ نقصان د عيب کې پیسې کټای تی وکي وامساك المبيع ومبيعان سره سره کی وهذا يقال له خيار العيب عيب تعريف راته لګوکا كم عيب وي العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبره او ارباب تجربه ولا خلقو په نظمانه پیسې کم شي العيب القديم چاته وي دي تعریف وخت ما وکړلو چې بینه مخکې عيب وي یا د بینه پس وي خو د قبضینه مخکې وي هغه ته د خطیب پینه رسي لګا شي دا خلکو ته هم کوي خبرې ده بیانونه لا پرې د بل شي کوي کورسونه کوي ختم نبوت کورسونه علاقه کې کوي خلکو ترغون شوی د مولان طالبان زموږ اوس خبر شو او دلته غدارې خو دې خو ګوري لکه کوتري کوتر چکینه ترنده کوترې چې خو لاندې ګوره بشو مشو نشته خپل کار کوم ګوره ته العيب القديم وما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع العيب القديم دي زنه دي تعريفي وهو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع حالا چې مبيع بائع سره وساز عيب قديم يبل صورت بياني والعيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم في اثبات خيار العيب
او په نه رسیدل دا الله د پر لګلان دې ګور رسنه چې به عبارت نه پیږي ګوري کوم دې ورسیدلو 698 اذا بين البائع ان في البيع عيبا بای پورا بیان وکړه خبره اسانه دي مړه چاله کدا د عیب پکې دی او مشتری به واخستله به ته خيار عیب نشته اذا بين البائع ان في المبيع عيبا كذا وكذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب مولوی صاحب 699 کې دا زده کوي چې کله بایع براءت اعلان پکې وکړي چاله کا مبيع کې عیب دی او ته ویل چې مبيع کې عیب دی او غره او تخي وګره مشتری ول ټیک ده بای ویل غره د عیب نه عیب مې بیرته واپس کینا کاخلی وایلا واپس به کینی کنه اخلي مې یعنی براءت اعلان ورته وکړو نګ به کې عیب وروتلو مشتری نشي واپس کوله اذا باع مالا على انه بريء من كل عيب بريء من كل عيب نملګي كم عيب ظهر فيه چې کوم په ظاهري کې ګوره زب بریما نو ویلا يبقى للمشتري خيار عيب 700 نمبر من اشترى مالا وقبله بجميع العيوب چاویل چې سره د عيوب روانه را خرڅ کا مخکې وتبای ویلو چې لکه برات د عيوب نه بریما اوس مشتری خپل وی لکه بس سره د عيوب نه اخلم دا خلک وایي چې موږ علاقو کې سره د لانجو نه اخلم نو وی من اشترى مالا وقبله بجميع العيوب لا تسمع دعوى العيب بعد ذلك 701 اذا تصرف المشتري بعد اطلاع على عيب وليس مشتری په مبيع کې عیب وګوري خبردار شي په کې له بهم په کې مالکانه تصرفات کوي الله تعالی کې وری کنه مالکانه تصرفات کوي بهم نو خيار عیب ختم شو منشت اذا تصرف المشتري بعد اطلاع على عيب تصرف الملاك سقط خياره مثلا عرض المبيع للبيع بيته پیش کړل فذلك رزا بالعيب دا پایب معنی رضا ده المجلہ 702 نمبر دا خبرې می کړې دي مبيع کې دوباره بلې بروته د مشتری په لاس کې وا نو ستاسو نشي کولای چې مبيع واپس کې بایې تا بلکې څه به وکي نقصان به تواري لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط راسي بي 703 نمبر الکا دا عیب دې په سمانو کې نقصان راوسته دې فتوا به څوک لګي و اذا پوها خلق تجربه ولا خلق تاجران به لګي خو هغه تاجران کوم چې دې قسمه مې سره تعلق وي نقصان الثمن يسير معلوما باخبار اهل الخبره دا خبره دی اهل خبره مطلب پوها خلق او که اهل خبره شي نو به څه مطلب شي تجربه والا الخالين عن الغرض شاغو خپل غرض مرض پکې نه څه مطلب طریقې کار به څه ویږي او هغه داسې به وکي چې کله د عیب ناسالم ریټ به ورګي چې څومره ریټ دی 60000 به چې عیب پکې به ریټ ور څومره ریټ دی 50000 مشتری باید د پیسې ورکړي دي نو به وته دا کسانو چې اوس څه وکا 10000 روپۍ فرق پکې دا واپس ورک مشتری ته نو وی وذلك بأن يقوم الثوب المبيع أن يقوم جولي وي قيمت بولگی د ثوب مبيعي مثلا سالما شكل سالم وي ثم يقوم معيبا بقيمت ولگی د سحال کې عیبدار وي فما كان بين القيمتين من التفاوت ينقص من الثمن المسمى بكم کی 60 نه 50 تراشي تاسو نور خپويږي ها یو خبره ده دې مشتری د څه وکړلو لکم حادث عیب د مشتری پلاس کې پیدا شوی دا ته ختم کو نو به دا څه کولای شي چې واپس بای ته وې درواله یا کم عیب په وجتا واپس نه کوله احتمال لري کو واذا زال العيب الحادث واذا ازال العيب الحادثه مشتری غیب حادث لري کړو صار عيب القديم موجبا للرد صار عيب القديم چې دا موجب درج شوخه واذا رضي البائع هذا خبر من کړي وکبای وي سره د بیا را کوره کې پیسې مې سي نه کومه
واذا رضي البائع ايأخذ المبيع مع العيب الحادث فليس للمشتري المنع من رد المبيع واخذ نقصان الثمن ده ولا نشتريها چې رد مبيعي وکي او نقصان الثمن واخلي امنه هم رد مبيعي نه وکي ما منتي وکي وته وي بای ته چې ځنې درو بس کوم زر کا خامخا مال سره کا لزر روپے راته کمی کړه 60 نه 50 را کنه که بای راضي دي چې بس را کتاب کې کم پیدا کړی دی بکیره واپس را کړو روپے دې درواله پیږي څه مطلب شو فلیس للمشتري المنه ته کیسه سوچ نو نشته مشتري لچ منه د رد مبيع وکي او اخذ نقصان د ثمن وکي المنع من رد المبيع واخذ نقصان الثمن دا په منع باته کو اعلان دي نه راولو اوس بس صحیح شو کنه 704 خو مشتری په کې زیادت کړي دي مبيع کې دا وایي چې به اختیار ختم شو نو قدرت کوم د سینې ویلي چې زیادت پکې ها نه رد اختیار ختم ځم پکې ویلي تو ګره لکه ما نه تی ګره لکه اما خاله کې را لزی ګور مې سره نه ير شو ترواړه تکړه زر کوه خیره برواړه مال راوړل تا زر دی خر کوم ته سوچ مال ګور مې څنګه خبره زین نه وتی ها دا وګوره الزيادة في المبيع المعيب دا وكنا تغسل دا وي وإن قطع المشتري الثوب وخاطه بغندلا أو صبغه رنگ وركو أو لت السويق بثمن ثم اطلع على عيب وزل تجي رجع بنقصانه وليس للبائع يأخذه بعينه بای دا نشوي دي چې ما ته مبيع راکوم پیسې درواله نه کې زیادت کړی دی نو نه نقصان اخیستلی شي نه الته به د عیب خبره کړې دلته به دا نشته ګوره په عیب اطلاع نه شو او کنه خدای خبره خدا شروع ده چې په عیب خبر شو پس دا غنه چې مشتری په کې زیادت کړی دی نو اوس حکمدار چې بای وای مبيع واپس راکا او پیسې درواله دا نشي کولای بلکې مشتری با عیب پوجا کې پیسې کمی شي یا به واپس والی دا مسله ده دی چې لګي ته وګورل لکه دا عیب خبره نه کوم دی چې عیب باندې کوم دی چې زاد المشتري في المال المبيع صحيح شو كان صبغ ثوبا دا مخکې زم ویلو کنه مخکې زه خوستر شوی صحیح شو انا مستقله نه کین نور بده کې خبره غونشته واپس خبره خالي شي بکی کنه او غرس اشجارا في الارض سقط خياره هکذا خبرو کی چې واپس اختیار ختم نه به ټیک ده نو واپس او که مطلق دا خبره چې پیسې نشي کمولای نه به ټیک نه دالته خبره صحیح ده ویږي کنه څه څه صورتونه څلور دي حاشیه کې دي متولده او غیر متولده متصل منفصله زیادت کوم صورتونه دي واذا تعذر قيدم لك دي كم نه دي اذا تعذر الرجوع وجب الارش کله چې رجوع متعذر شو العرش به واجب شي بهرحال د کتاب ولا مطلب دا دی چې واپس نشي کولای د دانه دی ویلي چې نقصان به رجوع نشي کولای څه ته رجوع بالنقصان نو رجوع بالنقصان کولای شي کا وته وګورئ اذا زاد المشتري في المال المبيع كان صبغ ثوبا او سيش او خاطه او غرس اشجارا في الارض سقط خياره مخرزي 705 ما بيع صفقة وظهر بعضه معيبا فإن كان قبل القبض وليس يوسلي يو شيء واخصل بيو صفقة بيو وقت ما يدير يو شيء نبي مدير الشيء واخصل توجه ده
مثال به تور باندې ګڼ پکی واخیستل په یو بیا باندې لس پکی دي لا قبضه نه د کړي او په بازو کې بر وځلو نو سول اختیار دی چې یا ټول والی او یا ټول پری دي خیرم ده کنه دا ول نشته چې کم کې عیب دی غپری دی او نور والی خدا مسله کله د چې کله قبضه نه ده کړي ښه او که قبضه کړي ده که قبضه وکړه او به بازو کې بر وځلو نوس نو اوس دې دا کوم چې واپس کوي د دې د واپسې په وجه د نور کې څه نقصان نه راتللو نو کولی شي او که نور کې نقصان راتللو نو اوس به ټول واپس کوي یا به ټول لي تقسیم د صفقې په راضي کنه د مبيع په راضي په یو صفقه کې څو صورت شو دوا شو که چېرې قبضه لا نه کړي په بازو کې به وروتلو نو اختیار دی ورله یا به ټول والی واپس کی او کچری قبضه کړي هغه نه پس بازو کې ابره وتلو نو کوم عیب جن دي دا واپس کوي دې واپسې په وجه باندې په باقی کې څه نقصان نه راتللو کول شي او کنه باقی د نقصان استدلو به ټول واپس کوي تاسو ګورئ ما بيع صفقه یو شی خرج په یو صفقه وظهر بعضهم معيبا او ظاهر شو بعضي عیب جن فان كان قبل القبض نخير المشتري إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن وليس له أن يرد المعيب وحده قبل القبض کې وتلنده دار فرق دار چې قبضه لانی کړي دا سنې شي کولای چې صرف عیب جن واپس کی وإن كان بعد القبض قبضه لانه ده کړي وما قبضه وکړه اوس راځي ته دوه صورت دي فإذا لم يكن في التفريق ضرر پر تفریق کې څه ضرر نه له أن يرد المعيب بحصة من الثمن دا داشتري چې مبيع واپس کی من الثمن سالما هغه پیسو سالم باندې ولی پیسې دي سالم والی او غیب جن ته واپس کی وليس لو يرد الجميع هنا اذن ټول نشي واپس کولای لکه کوم کې چې خپل دا خواله کنه ته واپس سره واپس کی او کاغه دا مشتری دا باندې نشي کولای جی دا کوم عیب جن چې دا درته واپس کوم نو دا باقی نور هم ګډ وډ شو کنه او دا هیڅ نه دی ګډ وډ ځکه هم خدا خبر وکړل چې په تفریق کې نور ته ضرر نه رسی ها کربای په راځي وسیدا چې راوړه د نورم راوړه نو وی معلوم يرضى البائع ترڅو چې بای نه راځي او اما اذا كان في تفريق ضرر تفریق کې ضرر دی مطلب که مشتری بازي ور واپس کی کم بازي پاتې شو صحیح هغه هم عیب جن کیږي د دې تفریق په وجه نو ټول واپس کوي بوته رد الجميع او قبل الجميع بكل الثمن دا وته اختیار دی سالمن مطلب څه چې وسونه پیسې جوړي پیسې به بای نه کوم يرد المعيب معيب واپس کی بحصه من الثمن په حصے د ثمن سالمن مطلب دا چې پیسې به پورا سالم والی د غیب جن والا او شی به واپس کی اذا وجد المشتري في الحنطه والشعير وامثالهما من الحبوب المشترى مناسب چا غنم واغستل وربشي واغستل باقي کې خاور راوته نو کله خاور وا عام عرف کې دومره خاور به کې عام طور موجوده ده چې کله بچا غنم وربشي اخستل بس خیر دی او کنه خاور په ډیره وا دا خو زیته کړي به واپس کړي اذا وجد المشتري في الحنطه والشعير او الشعير وامثالهما من الحبوب المشترات تشبه كيو من ترابا فإن كان ذلك التراب يعد قليلا في العرف صح البيع وإن كان كثيرا بحيث يعد عيبا عند الناس يكون المشتري مخيرا البيض أندا كان بيض توي كان والجوز أو غزان وما شاكل لهما الذي هم شكل شكل نور شيء ندي كشا دا واخستل بيزي جمع رازي خدا مفرد يا مكانه اندا كان البيذ او جمع بيض نه راځي بيذ او جوز سيده نو دا چا واخستل او دې کې سخار وته لاندو کې سخان دی وي غزانو کې سخاو نو کله کو خیر دی مطلب سلو کې دو دریو اكوس به خډیرو به ته واپس کوي البيذ والجوز وما شاكلهما اذا خرابوالي په خاله لګي چې کلوش نه دا خطول کلوش کنه
خو چې کله څنګه کولاو شو لکه چې ماته کې نو پته لګي کنه ښه شو کنه نو یو څخه بل څخه بل څخه دا خو ته خبره ته لوکې نه پیسې به دي کومې دا څه به وکړي او کنه هغه ته سالم مخې خو څه دوکا کړی دا ماته به خامخه اذا ظهر بعضها فاسدا فما لا يستكثر في العرف والعاده ترڅو چې پور په عادت کې نيږي شي لکه ثلاثه په میاو کې يكون معفوا فما انه هغه چې زید نه ګڼل کیږي فما لا يستكثر في العرف چې هغه زید نه ګڼل کیږي پور په عادت کې لکه ثلاثه بدریو کې يكون معفوا وان كان الفاسد كثيرا كالعشرة في المئة نو كان للمشتري وس مشتري بارشته دي رد جميعه رد طولو واسترداد ثمنه كامله پورته والی اکمی چې مات کړی امات دی وروړي ورله وان كان الجميع فاسرا بطل البيع وللمشتري ان يرد الثمن كاملا کټول فاسد به خو پیسې واپس کی بیا به باطل